عمل و کردار مو دا وی چې پنځو وخت منځونو نه علاوه د خدای منګ سره نور کار ناب ټول زما خپل کار دی دکان زما دی ښځه لور کول ور کول دا زما خپله معامله ده ځمکه جایداد په هغې کې ورکړه راکړه په هغې کې کرل ریبل ملا د مقتدیانو سره مقتدی د ملا سره د خپل اخلاقو د اعمالو او د خپل مرجع خاوند ګونډي د ګونډي سره د خپل مرجع خاوند په دې کې څوک د رب مداخلت نه مني اوري مني نه اورېدل ځان له خبره ده سر خوځول ځان له خبره ده عمل ځان له خبره ده الله عمل غواړي دا نور خبرې نه غواړي نو انسان خصوصا مسلمان چې ډېر بدبخت نه وي نو پنځه وخته مونځ کال کې یا عمر کې یو ځل حج یا عمره کله د چکر په نیت یا داسې نور بعضې کارونه کوي خود منځونو په منځ کې د رب مداخلت سهار نه تر ماسپښینه پورې بني آدم وایي چې دې کې ما سره د قرآن څه کار دی دې کې ما سره د احادیثو څه کار دی دې کې ما سره د مولا څه کار دی دا خو روزګار دی زمیندار وایي چې روزګار دی تاجر وایي چې روزګار دی هر سړی د پنځه وخته نه علاوه نور خدای نه مني علما یوې زمانې کې د پیغمبر وارثان زما بعضې خبرې ناشنا به ضرور وي خو د شپې به پې غور کوي کله کله د ورځې پې سړی نه پوهېږي ځکه چې موسم بدل وي ټوله دنیا یو څه وایي یو ملا بل څه وایي د خلکو سمجھ کې نه راځي خو چې د شپې پې غور وکړي کیدی شي سمجھ کې درشي ابراهیم علیه السلام قوم ټول ستاره پرست سورج پرست نمر او د سپوږمۍ عبادت کولو ابراهیم علیه السلام به د ورځې ټوله ورځ د دوی خبرې اورېدې سوچ به پې کولو روغه ورځ به سوچ وکړو ټولې دنیا به وي چې نمر زمونږ رب دی وګوره څومره چت دی څومره اعلی دی وګوره هر چاله فیض رسی غنم اور بشے جوار میوے پخی دا دن مر برکت تے رنا دن مر مرہون منتا گرمی دن مر مرہون منتا وغیرہ وغیرہ لہذا دا رب دے او دا دیر اوچت تے دیر لوئے دے دیر خیر خواہ دے ابراہیم علیہ السلام با دو دوی پا جملے باندے سوچ کولو ہازا ربی دوی وی چې دا زمنګ رب دی دا ټول وی چې رب دی نو ابراهیم علیه السلام هم په سوچ کولو چې ګوره رب دی که رب نه دی سوچ به په کولو خو چې کله به مازدیګر دی په ډوبېدو شو نو چې کله به ډوب شو وبه وي چې خلق خطا دي انی لا احب الآفلین کم شے چی ڈوبیگی فنا کیگی دا رب کے دلے رب خو حقا ذات دے چی ہوا حی لا یموت قرآن کریم فرمائی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ډیره د افسوس خبره ده نوجوانا لږ غور پې وکړه قیمتي څیزونو غله ډېر وي
بوساڑے څوک نه ماتئی چا بم نوی اوریدلی چې فلانی ځای کې بوساړه ماته دا بوسي تی وړي دي یاره فلانی ځای کې د ډیران دروازه